یو داسې وظیفه درته نن ښایم چې یو ځل به صرف وایې په شپه کې او بس هغه یو ځل نه بعد چې څه دعا وکړې به قبلېږي. اسم اعظم دی، اسم اعظم دی. او دا وظیفه مونږ ته خیلی چا ده، دا وظیفه مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي. لیکن صد افسوس، زه نن ډېر افسوس سره د زړه درد سره دا خبره کول غواړم ټولو ته، څوک چې ما دا آواز اوري، چې نن که مونږ ته یو بزرګ وظیفه راکړي، دا ما ته فلاني بزرګ وظیفه راکړي، ډېر خوشحال یو، ډېر یقین مې پې. لیکن کومه وظیفه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي چې پای کې څه شک هم نه، د الله نه بعد عظیم هستی خاتم النبیین والمرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته چې کومه وظیفه راکړي، افسوس سره یم چې بیا پای باندې دومره یقین نه. ایمان دې چېرته لړو، ایمان دې چېرته لړو، چېرته د بزرګانو وظیفې او چېرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه. نو نن درته هغه وظیفه ښیم چې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیلې ده چې فوراً به ستا دعا قبلېږي. فوراً یو ځل دغه اسم اعظم وایه، اسم اعظم دی ځکه دعا پې قبلېږي. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي ښه د زړه په غوږونو یې واوره، ته اوده شپه کې اوده او ستا سترګې وغړېدې سمدستي، یا دې څه ضرورت دپاره هسې وغړېدې، اوبه څښلو دپاره تږی شوې، واشروم ضرورت درته راغلو، بل څه ضرورت، مونځ ته پاسې، تهجد ته، او سترګې دې وغړېدې. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کروټ بدل کا، په کوم طرف چې اوده وي هغه بدل کا، او بیا دا کلمه یو ځل وایه صرف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. یو ځل صرف دا کلمه ویا او بیا چې د دې نه پس څه دعا څه حاجت د الله نه وغواړي انشاءالله فوري به الله درکوي. دې کې څه شک و شبه نشته. نو په دې کې څه شک و شبه ګنجایش پاتې شو. دا وظیفه مونږ ته چا راکړه؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې شپه کې مې چېرته سترګې وغړېدې، کروټ بدل کا او دا کلمه یو ځل صرف ویا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او بیا دعاګانې وغواړه، خپل مقصد دپاره الله نه دعا وغواړه، انشاءالله فوري به قبلېږي. ځکه چې دا د مدینې جانان مونږ ته دا وظیفه راکړي او انشاءالله په دې کې چې څومره تاثیر دی هغه د بزرګان دا ټول دنیا بزرګان راجمع کا او د هغې وظیفې در کې پای کې به دومره تاثیر نی څومره چې په دې وظیفه کې دی. ځکه چې دا مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله نه بعد عظیمه هستي ده دا وظیفه مونږ ته راکړې ده. الله دې مونږ ته د نبي علیه صلات وسلام محبت په زړه کې واچوي چې د ټولو کائناتو کې لویه تحفه ده د الله له طرفه چې چا ته د نبي علیه السلام محبت په زړه کې واچوي. الله دې مونږ ته دغه تحفه نصیب کړي، دغه هدیه او دغه انعام دې الله مونږ ته راکړي چې د دنیا د هر یو څیز نه، د مونږ د خپل ځان نه، د مونږ د اولاد نه مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې زیات شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب